بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عمر بازدروال یو پیرا بیا تاسو ته د آزاد نیوز 1 سټوډیو نه مخاطب یم. زما قدرمنو ډېرې واقعې په پاکستان کې شوي دي، د حد نه سیوا ظلم شوی دی په پاکستان کې. د خلکو روزګار ختم شو، د هر طرف په پاکستان کې ظلم دی. بهر ملکونه مونږ ته چې دی نو هغه مونږ ته په سپکه ګوري. کتونکو نو نن مونږ یو داسې ټاپک راوړی دی چې هغې باندې ټوله دنیا خفه ده. که فرض که مونږه سوچ وکړو نو که هغه نقیب الله محسود دی، که هغه راو انوار دی، او که هغه بل پولیس افیسرز دی یا بله محکمه کې افیسرز دی، نو زما قدرمنو تاسو به کتلی وي مختلف نیوز چینلز نه چې یوه کورنۍ د لاهور نه ساحوال ته روانه وه یوه واده له. په هغې باندې ډزې وشوې، مقدمه پې وشوه چې یار دا دهشتګرد دی. بیا به مقدمه وشوه چې یاره نه، د دې سر چې کوم دا ډرایور و دا دهشتګرد و. نو په دې ټولو خبرو به مونږ نن نظر اچو. زمونږ سره زمونږ یو قدرمن ملګری هم دی چې په صحافت کې ډېر ټیم شو، د هغه نوم دی شیر عالم صاحب. السلام علیکم. په خپل پروګرام کې مونږ تاسو ته هرکلی وایو او ستاسو ډېره مهرباني چې یاره تاسو مونږ له په دې قیمتي ټایم کې مونږ له وخت راکړو، ستاسو ډېره مننه. کتونکو نن به په دې هر څه باندې مونږ رڼا اچو. زمونږ سره شیر عالم هم موجود دی. پنجاب پولیس دی، که سندھ پولیس دی، که بلوچستان دی، که KPK ده. صرف که زما په سوچ کې په نن سبا ټایم کې چینج راغلی وي نو هغه صرف د KPK پولیس دی. د پنجاب پولیس ته وردی بدله شوه خو خویونه نه دي بدل. هماغه بې ګناه خلک، هماغه مظلمان، په هغې باندې هماغه دهشت روان دی. پنجاب پولیس یو داسې محکمه ده چې هغه زموږ د په ټول پاکستان بلکې په بهر ملکونو کې هم په هغې یادېږي چې یاره کې پنجاب پولیس هم دی. نن په دې ماشومانو باندې ډزې وشوې، په بې ګناه ماشومانو باندې ډزې وشوې چې په هغې ماشوم په دې واقعې کې چې دی د هغې مور پلار شهیدان شو. آخر ولې کله به چینج کېږي د پنجاب پولیس، کله پنجاب پولیس چې دی هغه به د KPK پولیس په شان کېږي. که فرض که په KPK کې واقع وشي نو په 3 غنټو کې یقینا چې هغې مجرمان چې دی ګرفتار وي. نن چې دا کومه پرون چې کومه دا واقع وشوه نو زړه مې غواړي چې زه د KPK پولیس ته پاسه مزور ته سلوټ وکړم. جی عمر صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له په دې سټوډیو کې مقرره کړه. بیا یو داسې حساس موضوع، یو داسې دردناکه واقعه پرون شوی چې په هغې موږ خبرې اترې کړو. نو دا چونکې پرون دا واقعات شوی را د پولیس چونکې دا روایات دي د بې ګناه خلکو وجل او بیا په هغې باندې ظلم زیاتې کول، نو دا هم یو واقعه وه د دهشتګردۍ په اړ کې. هغې په بې ګناه خلکو باندې ډزې وکړې، هغې قتل کړل. په هغې کې ماشومان چونکې هم په دغه ګاډي کې موجود وو هغه خدای پاک بچ کړ. یو د 14 کالو ماشومه چې هغه پکې هم په حق ورسېده. چونکې دا د قانون او بیا دا واقعه د میډیا او د سوشل میډیا په وجه ډېره مخکې لاړه. په دې باندې ډېر زیات ایکشن راغی. په دې وزیر اعظم هم خصوصي آرډر ورکړ او دا واقعه دغه شوه. چونکې دا په دې قانون کې مشکلات دي، څه کم دي، یا سیاسي مداخلت یا بل څه چې مجرم ته په وخت باندې سزا ملو نشي. او دا واقعیت بعد د 1947 نه والی تر د 2019 پورې په پنجاب پولیس کې څه چینجز راغلي تاسو ته پکې ښکاري؟ جی چینجز خو نه راغلی چونکې PTI حکومت دی او د هغې دلته کې په مرکز کې او بیا په پنجاب کې اتحادي حکومت دی. نو هغې کې څه خاص چینجز نه راغلی. PTI چونکې په KPK کې حکومت کړی دی او هغې یو پولیس عظیم پولیس اصلاحات پکې کړي، هغې اعتراف نورو صوبو هم کړی دی. نو چونکې دلته کې به د پولیس د پنجاب ټیک شي، خو په دې به لږ وخت لګي. څنګه چې په KPK کې پولیس ټیک شوی دی، هلته کې دی عوام ته خوشحاله دي. نو دلته کې هم چونکې دی وردي وله هم بدله کړه، خو بیا هم هغه روایت را روان دي. نو په دې به لږ وخت لګي. په دې مخکې ورځې کې ټایم یې ډېر وشو، تقریبا کافي ټایم وشو. نقیب الله محسود واقعه وه، راو انوار اوسه پورې هم آزاد ګرځي او ویلي دي هر یو پارټۍ ویلي دي چې یاره لا فرار قانون سب کے لیے. نو په هغې راته لږه رڼا واچوي چې یاره راو انوار چې کوم دی هغه د جیل د دننه کېدو واقعي چې د هغه حقدار دی او که نه دی.
ولې نه بالکل بلکې راغله سریان پانسي ورکول غواړي هغه وجه نه چې هغه له په وخت باندې سزا ورنکړې شوه او دا بله واقعه دلته مخې ته راغله چونکې قانون د غریب دپاره یو شان دی د مالدار دپاره بل شان دی هغې کې سیاسي مداخلت دی نو هغه ته سزا ورنکړې شوه دغه شان که پولیس د سیاسي مداخلت نه ماروا شو او دلته کې عظیمې فیصلې وکړي نو داسې واقعیت په بار بار بیا نه کېږي زما قدرمنو دا ټیم زموږ سره شیر علم صاحب موجود و چې هغې مو ته ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې زما قدرمنو اوس پیسو د خپل سایډ نه په دې هر څه باندې رڼا اچوم چې د ډېر وخت نه چې دی پنجاب پولیس چې دی د یو درندو په شکل کې زموږ په پاکستان کې موجود دي هر یو ظلم هغې کړی دی هر یو مجرم هغې نه دی نیسلی بې ګناه کسان چې د هغې نیولي دي بې ګناه کسان چې کوم دی هغې د هغې خلاف هغې کاروایي کړې ده ولې کې پنجاب پولیس چې دی هغې ته ورده ورته بدلې شوې خو د هغوی خویونه ولې نه چینج کېږي آخر کله پورې یو پاکستان چې کوم دی دا به دغه شان یو د ظلم وخت به تېروي زموږ عوام چې کوم دی که هغه پښتانه دي که هغه بلوچیان دي که هغه سندي دي که هغه پنجابیان دي کله پورې به موږ سترګو ګرځو بهر ملکونو ته زموږ امیج ولې دونه خراب شوی دی پاکستان امیج ولې دونه خراب شوی دی بهر ملکونو ته که فرض که پښتون دی که هر یو قوم دی هغه که اسټرالیا ته ځي که هغه امریکا ته ځي که هغه انګلینډ ته ځي د هغې پوره انویسټیګیشن ولې کېږي په نسبت د نورو ملکونو که فرض که زموږ سره یو دا لار ده زموږ سره چاینا زموږ مطلب زموږ ښه یو دوست دی که فرض که زموږ دغه شان امیج غورځېږي زموږ په چاینا ته هم دغه لاړ شي یو خراب امیج به لاړ شي نو موږ په چاینا باندې هم بند شو اخر موږ حیران دا یو چې د کله کله په پاکستان کې واقعي چینج به کله راځي کله به داسې حکمران راځي چې زموږ دا ټولې ګیلې چې دا ختمې کړي هر یو پاکستاني چې دغه په دنده په زړه کې دنده تور شوی دی هر یو پاکستاني چې دغه دنده چې دی هر یو پښتون جاړي هر یو پنجابي جاړي هر یو بلوچي جاړي هر یو سندي جاړي خبره موږ د کشمیر قوم په پاکستان کې خپل حالات ولې نشو ټیک کولی ټیک ته الله دې کې کشمیر بنایګا پاکستان خو موږ په پاکستان کې چې دی موږ خپل حالات نشو ټیک کولی زموږ خپلې صوبې زموږ نه کنټرول کېږي نو موږ به کشمیر څه کنټرول کوو موږ خپل پولیس نشو ټیک کولی نو موږ به نور پولیس نور بهر ملکونو پولیس باندې څو ګوتې اوچتې کړو خبره کېږي چې یو ګوته دې ځان ته نیولي نو یو ګوته دې بل ته نیولي نو څلور دې ځان ته نیولي دي زموږ هر یو محکمه چې دا خپ هر څه باندې برابر ده خو د هغې کوم افیسرز چې دی هغه نه دی ټیک که هغه نادرا ده که هغه KPK پولیس دي که پنجاب پولیس دي که هر یو محکمه ده که هغې ایرپورټ دی زموږ سره ښه مواد موجود دي خو د هغې استعمال نشي کېدی ولې نشي کېدی اخر د دې د څونه چې پاکستان وغورځېدو که هغه په هره صوبه کې دی څونه پاکستان امیج خراب شو نو زما قدرمنو تاسو غواړئ چې پاکستان دې نور خراب شي هر یو پاکستاني په دې پرونی واقعه باندې انتهایی جاړي چې واقعي دا ډېر انتهایی ظلم شوی دی زموږ د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې زر ته زره دی په دې د دې انویسټیګیشن وشي او زر ته زره ملزمان چې دي هغې د جیل شاته کړي په هر یو کله کې کرپشن روان دی په هر ځای کې کرپشن روان دی که هغه پارټي د هر یو پارټي د پاکستان د چینج چغې وایي خو کارکردګي زیرو تقریبا د شپږ کالونو پاکستان د KPK پولیس چې دي هغه بالکل ټیټ شوي دي د هر یو واقعې پورې انویسټیګیشن کوي په 3 غنټو کې چې دی هغې باقاعدګۍ سره ملزم نیولې دي بل ورځ واقع شوي ده په مردان سړي کې واقع شوي ده په 3 غنټو کې په 3 غنټو کې د ماشومې سره زیاتې وشو هماغه ملزمان چې دي هغه د جیل شاته دي نو زما قدرمنو زموږ د پروګرام وخت چې دی هغه سر له راغلی دی صرف په اخره کې دا اپیل کوم د پاکستان حکومت نه چې الله لپاره د دې واقعې د پوره انویسټیګیشن وشي او په پاکستان کې نور دا ظلم ختم شي زما قدرمنو خپل امیر بازرګوال له اجازت ورکړئ د الله په نام